بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ویډیو سره زه د پښتنو سره دوه خبرې کول غواړم. څه پښتانه الکان او څه ملایان ما وکتل چې دا ویډیوګانې کوي او ما د پاره ډېره سپکه خولۍ استعمالوي. څه د پي ټي آی ملګري دي او څه د یوې مخصوصې پارټۍ پیروکاران دي او هغه مفتي تقي عثماني صاحب بیان چې کوم دا هغه عذر جوړ ده. نو زه د دې دواړو خبرو لږ تاسو وضاحت کول غواړم. پي ټي آی کسانو ته زه دا ویل غواړم چې یو نیم کال راسې دا میډیا پي ټي آی ولا په ما لګیا ده، څه یې راباندې پرې نه کړل چې څومره تور ټکي و په ما یې ولګول او یو ځل یې وباسلم، بیا یې وباسلم، درېیم ځل یې وباسلم. قصور او ګناه مې تاسو ته معلومه ده چې څه ګناه مې وه، خو تاسو موږ یو ځای وال خوړلي دي. یو ځای مو چې کوم دی دا خان د جنډه مو په ګرد پښتونخوا کې هر ځای کې ګرځولې ده. الیکشن مو وکړ سره، که چېرې نور څوک مو لیدلي، نور چا قربانیانې ورکړي، خو تاسو یې یاد کړئ. هر څه وشول، هغې نه بعد څنګه چې الیکشن وشو دا کسان بار رالل، نو په ما یې برید وکړه او هغې نه بعده چې کوم دا یو ځل وباسه، بیا وباسه، بیا وباسه او اخیر دې ته راورسېدم چې او چا وباسلم، ولې وباسلم. که چېرې تاسو ته د دې سوال جواب میلاوي، که تاسو ته څه وجه ښکاري، خو بس سلمان اکرم راجا مخکې کړ او بیا یې وایي چې بای ډیسپلین خلاف ورزي ده. څه ډیسپلین ده چې په میډیا د بیان ورکړی و سلمان اکرم راجا خلاف. اوس دا میډیا بیانونه خو تاسو وینئ چې دا یو بل پسې لګیا دي، دا ډیسپلین خلاف ورزي نه دي. هغه کومو کسانو 26 نومبر ته ووټ دالې واچاو او نن د شهباز شریف په کابینه کې وزیران دي، هغه هم پي ټي آی کې دي. خو زما باسل ضروري و چې و دې باسلم، غوښتې به دې و استعفا به دې رانه غوښتې وه چې په عزت سره تللی وم. عزت ورکول نشته. ښه دې نه بعد جناب دا یوټیوبران راپسې دي، دا تاسو ټول معلوم دي او نه مې ورپسې څه ویلي دي، نه مې څه خبره ورپسې کړې وه او دا هر یو لګیا ده. اوس دې حالاتو کې چې کوم ده بس کوي که نه تر کوره مو ورسولم. هغې نه بعد چا کول تاسو ته معلوم دي او ما ته معلوم و او هېڅ بد مې نشته، خو د چا ګروپ کیسه نه شوه جوړېدلی. خان سره ومه. اوس دې نه بعد چې کوم دا کیسه مې وکړه چې بای ما سره دا بد پلانونه کړي دي، اوس دا هم غداري شوه. بای ودې باسلمه که نه تعلق دې ختم کړ. اوس دا ویل چې بای څوک وایي چې د خان خور دې یاده کړه، خان خور مې څه یاده کړه، دا ګیله مې وکړه چې بس پرې مې دی که نه. نو مطلب دا هم غداري شوه او مطلب دا ده چې دنیا ګند انسان شوم. ښه اوس ټیک ته نورو دې کولی، پښتانه راوچت شول او په دا ویډیو کې سپکې سپکې خبرې کوئ. لکه دې سپکو خبرو نه څه جوړول غواړئ؟ لکه زه خو ما خو دا ورته ویلم دا زما ژبه در باندې بده لګېده، ځکه مو چې کوم ده زه مو ټارګېټ کړی وم. اوس دا سپکې خبرې که چېرې په دغو سپکو خبرو باندې پښتنو کې چا ګټه کړي یا پښتون سپکه خبره کوي. یوه ښځه ده ثمینه پاشه لګیا دی کمزرف لیکي، جواب مو چې ورکړو اوس وایي چې بای دا خو ښځو په ذات باندې اټیک وکړه. نو لحاظه ما خو هیله تاسو وه څه درنه مالو متا خو مې نه دي غوښتې، خو دا مې درته ویلي دي خپل عقل کې ځان سره سوچ وکړئ چې آیا دا د خان خدمت ته چې ته په میډیا ته کښېنې او ما پسې ویډیوګانې جوړوي. لکه زه وکیل یم، که تنګول غواړم ډېر دا خلک تنګولی شم، خو پي ټي آی سره مو رشته ده. نو لحاظه نه مزه راکوي. صرف دا درته وایم خواست درته کوم چې انصاف وکړئ که نه. څه مو راپرېښول، څه یې راپرېښول بس دي کوي که نه. اوس ټیک ده خان چې کله بار راوځي هغه ته به پته ولګي دا څه ډرامې روانې دي، څه ګپ روان دي. خو که دغو خلکو څه توره والي یا یې وهلی شي یا د پارټۍ کې تاسو ته څه نن وخت کې ځان ښکارېږي چې یاره ودرېدی شي، دغه ځای ته دغو خلکو راورسول او زه خان دپاره اوسم او هر وخت چې کوم دی زه تابعدار یم. خو لکه داسې د دې وخت نه ما فایده م اخیستلی شوه، که نه څومره خلکو واخیستل ده. خو پښتون یم او زما پښتو ته اجازت نه ورکوي چې چا سره مې ښه وخت تېري، نو چې کله ختمه شي خبره نو یو بل پسې بد رد وایو. ما ګیله کړې ده، ما سره دغو خلکو زیاتوبونه کړي دي، بار بار یې کړي دي. اوس وایي چې دا ګیله کول هم چې کوم ده ډېره ګناه کبیره ده. تاسو ته خاص کوم د پي ټي آی پښتنو ته وایم ګوره تاسو مو خو یو ځای منډې والي دي، تکلیفونه مو اوچت کړي دي او ټیم مه ویروئ. دا نور خلک مو چې په دوربین نه لیدل هغه ټیم باندې تا سره شي رابطلو. دویمه دا یو پارټۍ ده چې هغه دا کسان لګیا دي ویډیوګانې تقي عثماني صاحب ته دا ولې ویلي دي چې کور نه جهاد شروع کړه. نو مولانا تقي عثماني صاحب یو عالم دی، یو معزز دی
جهاد د زمونږ د پښتنو چې کوم دی د جهاد په نام باندې څومره لکه پښتانه چې کوم دي بې کوره شول، مړه شول، شهیدان شول. نو لهذا او دا چې کوم زمونږ پښتونخوا کې لګیا دي، دا ستا وطن کې چې لګیا دي او دا خلک تباه شول، برباد شول، په دغه جهاد هغه نه جوړېږي فتوا. رالی مطلب دا ما دا وویله چې بھائی جهاد آغاز ته د کور نه وکړه. اوس دا دوره چڼې او ګیرې او دې نه بعد چې کوم دی الې ټیک ټاکونه الې ورته غوښتک کوي او الې سترګې باسلي دي. نو زه تاسو ته دا وایم، زه د پارټۍ هم تاسو پیژنم او تاسو موږ سترګې مخکې هم باسلي دي. په لکه الیکشن کې مو را سره خبرې کولې که نه، جواب مې هم درکړ او یخ مې هم کړو. او دا زه درته وایم، دا ته خبره کوې، ته عالم یې چې ته وایې چې بھائی چې مولا د کور نه آغاز کوي نو بیا نکاح ته به هم ښځې نه مخکې به مولا ورلېږي. نو دا مولا نکاح چې څوک کوي هغه به هم مولا ورلېږي. دا خبرې عالم ته هغه ورکوي، دا تا هغه د دلیل ده. نو لهذا دې ته مې مه مجبوره وه چې بیا جواب دې ستا دا غټ ګډور لیډر ته ورکړمه اورې، او داسې بیا درته بجاو کړمه چې بیا به مخ چاته ښکاره نه کوي. تقي عثماني صاحب احترام کوم، عالم دی او مطلب دا د یو په دلیل مې خبره کړې وه. او که چیرې بې توله او که څه ځان ګڼئ چې تاسو صحیح نو تاسو ما لیدلي یې او ما ته د پوندو نه مو پېژنم. د دغې پارټۍ خلکو ته وایم که لار کښېنې او که نه کښېناستېدل دی، په خدای مې د قسم دا خپل لیډران ورباندې بجاو کوي.